لیکا چې ما د پلان کې کس نه دا سیز واغستو په دومره قیمت باندې او فی الحال ما سره پیسې نشته دله وزه پیسې ورکوم 2 میاشتې پس خبره به ورته د خپل طرف نه کوي. اوس که دا کس داسې دی چې د املا نشي ویلی، الله تعالی فرمایي چې دا کم یو کس چې په د باندې قرض دی د ساده دی د په دې معاملاتو باندې پوهیږي نه، یا دومره ضعیف دی دومره کمزور دی چې خبرې نشي کولی، یا ګونګې دی، یا دی چې دا خبرې په کومه ژبه کې لیکي نو هغه ژبه دی نشي ویلی، هر څه وجه چې دا چې دی املا نشي ویلی، نو بیا به دی د خپل طرف نه یو اختیارمند مقرر کی، دی به خپل یو ولی مقرر کی او هغه به راولي چې ته زما د طرف نه ولی شوې او ته زما د طرف نه دته املا ووایه، خبرې ورته وکړه چې دا خبرې ولیکه، دی به د هغه په خوښه باندې بیا لیکل کوي. چې کله دا خبره لیکل کېږي الله تعالی فرمایي چې دې مجلس کې تاسو 2 ګواهان جوړ کړئ. که چېرته د سړو نه وي نو د سړو نه 2 ګواهان، او که 2 سړي نه نو بیا یو سړی او 2 ښځې، دا به تاسو ګواهان مقرر وي. د شهادت په بیان کې الله تعالی 2 ښځې د یو سړي برابر کړي دي. چې کوم ځای کې 2 سړي موجود ني، یو سړی دی، نو یو سړی به ګواهي وکړي او یو سړي سره به 2 ښځې شي، هغه به هم ګواهان شي، نو دا به د 2 سړو برابر شي. 2 ښځې د یو سړي برابر الله د دې دپاره ګرځولي دي چې حافظه دا د ښځو کم وي، د سړو نه خبره نه هېرېږي، د ښځو نه خبره ډېره هېرېږي. الله تعالی فرمایي چې 2 ښځې د دې دپاره دي که یوې نه دا خبره هېره شي نو بله به یې ورته یادوي چې مونږ داسې پلانکي ځای کې دا معامله کړې وه، په هغې باندې به مونږ ګواهي کوو، نو په دې وجه 2 ښځې دا د یو سړي برابر دي. بل حکم الله تعالی دا کوي چې دا کم کس کاتب دی، لیکونکی دی، کم یو کس په دې معامله کې شهید دی، شهید ویل کېږي ګواه ته، تاسو به نه دې کاتب ته څه ضرر رسوئ نه به دې ګواه ته څه ضرر رسوئ. په هغه وخت کې به داسې کېدل چې کاتب له به خلکو دمکي ورکړه چې که تا دا خبره ولیکله نو مړ به دې کو، یا حمله به در باندې وکړو، مال دولت به در نه واخلو، هغه به یې ویرو، نو هغه نه به یې د خپلې خوښې بیان ولیکه. یا یو کس چې به د چا خلاف ګواهي ورکوله نو هغه پسې به لاړل او د شپې دمکي به یې وله ورکړه او به یې یرو، وی که تا زمونږ خلاف ګواهي ورکړه نو مونږ به در سره دا عمل وکړو. الله تعالی پابندي ولګوله چې نه به کاتب ته څوک سوی، هغه مکمل آزاد دی، د خپل طرف نه به هغه لیکل کوي، نه به ګواه له څوک دا دمکي ورکوي چې ته داسې ګواهي به نه ورکې چې څنګه معامله شوې ده هماغسې به ګواهي ورکول کېږي. اوس یو کس دی په حالت د سفر کې دی او د سفر په حالت کې دی څه چیز اخلي یا خرڅوي، داسې ځای دی چې هلته کاتب نشته، دی لیکل نشي کولی، نو د هغې دپاره الله تعالی دا صورت مقرر کړه چې تاسو ګاڼه کېدئ. ګاڼه دې ته ویل کېږي چې 2 کسان معامله کوي، یو بل له یو څیز ورکو په یو قیمت باندې، خو هغه ورله لا پیسې نه دي ورکړي، هغه ورته وایي چې زه به میاشت پس تاله دومره پیسې د دې قیمت به در کوم. اوس دی خو په هغه باندې اعتماد نشي کولی چې زه بس ټیک ته میاشت پس به ماله پیسې راکړي. د اعتماد د برقرار ساتلو دپاره دی به هغه ته ووایي چې ته خو زی بل ځای ته مونږ به اوس جدا کېږو، پته نه لګي چې بیا به میلاو شو او که نه، د یقین او د اعتماد دپاره داسې یو څیز ماله راکړه چې زه ځان سره کېدم. دې څیز ته ویل کېږي په عربۍ کې رهن، پښتو کې ورته ګاڼه ویل کېږي. دا ګاڼه او دا رهن د دې قیمت به دومره وي که چېرته سبا له هغه سړی وتښتېده یا هغه انکار وکړه د ده د پیسو نه، نو بس اسیس به دی ځان ته کي، د هغې نه به دی خپل قیمت وصول کي. نو د هغې دپاره الله تعالی دا طریقه بیان کړه. اوس د یو څیز په بدله کې چې دا رهن او ګاڼه اخیستې شي دا به ده څخه امانت پروت وي، دا امانت دی، په دې امانت کې خیانت کول جایز نه دي تر کوم وخته پورې چې هغه نیټه مقرره راغلې نه ده نو دی دا استعمالولی نه شي. که هغه نیټه مقرره راله او هغه سړی دته پیسې واپس نه کړې هغه وتښتېدو نو بس دا څیز د ده شو، دا بیا دی ځان له استعمالولی شي. دا رهن الله تعالی مقرر کړی د دې دپاره دی چې تاسو خو په یو بل باندې اعتماد نه کوئ، نو د اعتماد د جوړولو دپاره داسې یو څیز ځان څخه کېده چې تا ته یقین وي چې دی زما نه تښتېدی نه شي ځکه چې ما څخه امانت پروت دی. اوس که 2 ملګري داسې دي چې هغوی په یو بل باندې دومره اعتماد دی، یو بل دومره پیژني چې هغوی په خپله کې دا خبره وکړه چې دا څیز مې په تا باندې خرڅ کړه خو بس ګاڼه درنه نه اخلم،
پتا زما یقین دی ته زما د پیسو نه به منکرېږي نه او نه ته زما نه تښتېدی شي. نو بیا دا کم کس باندې چې خپل ملګري اعتماد وکړو دته الله حکم کوي چې اوس ګورې داسې څه عمل ونه کړي چې د خپل ملګري دا اعتماد دی خراب شي. هغه پتا باندې دومره اعتماد وکړو تا نه رهن او ګاڼه وانه غسته چې پتا زما یقین دی، نو اوس ته په دې کې خیانت مکو. څومره پیسې چې دی مقرر او کوم رز مقرر شوی ده په هغه رز باندې هغه پیسې خپل مالک ته ورسو چې ستا د هغه ملګري پتا باندې کوم اعتماد او یقین دی چې هغه اعتماد خراب نشي. بیا ګواهانو ته الله تعالی حکم کوي چې کم یو کس د کمې معاملې ګواه دی نو دله پکار دا دی چې دا معامله دا خبره د پټۍ نه، یو خبره د اورېدلې ده یا یو معامله د په خپلو سترګو لیدلې ده دی د هغې ګواه دی او هغه کسانو ته اوس د ګواهۍ ضرورت دی دی ځان ناغرضه کي چې زه خو خبر نیم د دې نه. الله تعالی فرمایي څوک چې ګواهي پټوي د ده زړه ګناهګار دی، ځکه چې دا خبره دی په زړه کې پټوي، نور خو چاته پته نشته چې دی ګواه دی. نو په کار دا دی چې کوم ځای کې د ده د ګواهۍ ضرورت دی چې هغه ځای کې دی ګواهي ورکړي. نو ګواهي تاسو پټوئ ما، دا د الله یو امانت دی او د دې په باره کې به د تاسو نه تپوس کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو، اذا تداینتم چې کله تاسو معامله کوئ اغستل خرڅول کوئ بدین په قرض باندې الی اجل مسمن یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو تاسو ولیکئ هغې لره ولیکتب بینکم پکار دی چې ولیکي ستاسو په منځ کې دا معامله کاتب یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره ولا یأب کاتب او انکار دی نه کوي لیکونکی ان یکتبا دا چې ولیکي دا کما علمه الله څنګه چې تعلیم ورکړی دی دته الله تعالی، ځکه چې دله الله تعلیم ورکړی دی. دا کتابت دا هم د الله یو احسان دی چې کوم یو کس لیکل کولی شي نو دا په ده باندې د الله تعالی یو لوی انعام او احسان دی. الله تعالی فرمایي چې ما دله د خپل نعمت ورکړی دی نو دی اوس دا دی نه کوي چې چاته د لیکلو ضرورت دی او دی ورله لیکل نه کوي. کما علمه الله لکه څنګه چې ښودلی دی الله تعالی دته فلیکتب نو ودې لیکي. ولیملل الذي او املا دی ووایي هغه سړی، کاتب ته به املا څوک وایي؟ هغه سړی به ورته املا وایي علیه الحق چې په هغه باندې حق دی کم قرضدار دی. ولیتق الله پکار دی چې دی ویریږي د الله نه ربه چې هغه رب د ده دی ولا یبخس منه او نه دی کمی د دې نه شیئا هیڅ شی. دله خو الله اختیار ورکړه چې ته املا ووایه خو دی اوس په دې کې کمی نه کوي. فإن كان الذي پس که چرته وي هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې حق دی سفیها ساده وي، په دې خبرو هغه پوهیږي نه، په دې معاملاتو نه پوهیږي، او ضعیفا یا کمزوری، او لا یستطیع یا قوت او طاقت نه لري ان یمل هو دا چې دی املا ووایي په ژبه باندې نه پوهیږي خبرې نشي کولی. فلیملل نو بیا د املا ووایي ولیه رشتہ دار داغو ولی او اختیارمند داغو بالعدل په انصاف سره. واستشهدوا گواهان جوړ کئ تاسو شهیدین دو گواهان من رجالکم د سړونه. نو که سړی موجود وي نو په سړو کې به دوه کسه گواهان مقرر شي. خو د گواهانو د پاره شرط دا دی چې دوه گواهان مسلمانان بی، غیر مسلمه گواه نشي جوړېدی، مسلمانان بی او عادلان بی. داسې دوه کسان به گواهی کوي چې هغه په خلکو کې مشهوري په عدل باندې، په خلکو کې مشهوري په دې خبره باندې چې دی دروغ نه وي، دی همیشه رښتیا وي. داسې گواهان به جوړېږي. یو کس چې مشهور دی په فسق باندې، په دروغو باندې، په خیانت باندې، هغه سړی په دې معامله کې گواه نشي جوړېدی. فإن لم یکونا پس که چرته نه وي رجلین دوه سړي موجود نه دي نو فرجل یو سړی و امرأتان او دوه ښځې دی به ګواهي کوي. ممن د هغه چا نه ترضونه چې تاسو خوشحاله یئ په هغه باندې من الشهداء د ګواهانو نه. اوس دا دوه ښځې الله د دې دپاره مقرر کړي ان تضل احداهما دا چې هیر بشي یو د دې نه فتذکره نو یادی به احداهما الاخرى دا بله ښځه. ولا یأبى الشهداء انکار دی نه کوي ګواهان اذا ما دعو چې کله دی وبللی شي چې راشئ زمونږ په
دې معامله کې گواهي وکړئ نو گواهي نه د انکار نه کوي. ولا تسأموا او مه هېروئ تاسو ان تکتبوه دا چې ولیکئ تاسو صغیرا وړه خبره او کبیرا یا لویه خبره الى اجله خپل نیټې مقررې پورې. ذلکم اقسط دا ډیره د انصاف خبره ده عند الله د الله په نزد باندې واقوم او ډیره بهتره ده للشهادت د گواهی دپاره وادنا او ډیره نږدې ده الله ترتابو دا چې تاسو به شک ونه کوئ په یو بل به شک نه کوئ د خیانت. الا ان تکونه مگر دا چې وي تجارتا حاضرتا تجارت لاس په لاس باندې لاس په لاس معاملې نو هغې لیکلو ته بیا ضرورت نشته. تدیرونها چې کوئی تاسو دا معامله بینکم په خپل منځ کې فلیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه الله تکتبوها دا چې تاسو ونه لیکئ هغې لره د هغې لیکل ضروري نه دي. واشهدو گواهان جوړ کئ اذا تبایعتم چې کله تاسو بیعه کوئ. ولا یضار ضرر به نشي رسولی کاتب لیکون کی تا ولا شهید او نه ګواه ته. وان تفعلوا کشر تاسو وکړه دا کار کاتب یا ګواه تم ضرر ورسو فانه فسوق نو دا ډېر غټ ګناه دی بکم په تاسو کې. واتقوا الله ویریږئ د الله نه ویعلمکم الله تعلیم درکوي تاسو ته الله تعالی. والله بكل شيء الله تعالی په هر یو څیز باندې علیم پوهه دی. وان کنتم کچرته تاسو علی سفر په سفر کې ولم تجدوا کاتبا او نمومی تاسو کاتب لیکون کې نشته فرهان نو غاڼه اغستل دي مقبوضه قبض کړی شوی غاڼه به ترنه واخلې د هغه قرض پیسو په بدله کې. فان امنه پس کچره اعتماد کوئی بعضکم بعضا په یو بل باندې فلیؤد الذی اؤتمن نو ادا دي کی هغه سړی اؤتمن چې په هغه باندې اعتماد وکړی شو امانته امانت خپل اوس د دې په دې امانت کې خیانت نه کوي. ولیتق الله او پکار دی چې ویریږي د الله نه ربه چې هغه رب د ده دی. ولا تکتموا الشهاده او مه پټوئ تاسو گواهي. ومن یکتمها چا چې پټه کړه دا گواهي فانه نو یقیني خبره ده آثم قلبه چې ګنهګار دی زړه د ده. والله الله تعالی بما تعملون په عمل ستاسو باندې علیم پوهه دی. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذا تداینتم چې کله معامله کوئ تاسو بدین قرض الى اجل مسمن یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو ولیکئ هغې لره. ولیکتب بینکم پکار دی چې ولیکي ستاسو په منځ کې کاتب یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره. ولا یأب کاتب انکار دی نه کوي لیکونکی ان یکتبا د لیکلو نه کما علمه الله څنګه چې تعلیم ورکړی دی دته الله تعالی فلیکتب نو پکار دی چې ولیکي. ولیملل الذي او املا دی اوی هغه سړی علیه الحق چې په هغه باندې حق دی. ولیتق الله او دی یریږي د الله نه ربه چې رب د ده دی. ولا یبخس منه او نه دی کمی د دې نه شیئا هېڅ شی. فان کان الذي پس که چرته وي هغه سړی علیه الحق چې په هغه باندې حق دی سفیها ساده دی او ضعیفا یا کمزور دی او لا یستطیع یا قوت نه لري ان یمل هو چې املا ووی نو فلیملل بیا د املا ووی ولیه رشتدار د هغه بالعدل په انصاف سره. واستشهدوا گواهان جوړ کئ شهیدین دو گواهان من رجالکم د سړو ستاسو نه. فان لم یکونا رجلین پس که چرته نوي دوه سړي فرجل نو یو سړی وامرأتان او دوه ښځې ممن د هغه چا نه ترضونه چې راضي او خوشحاله یې تاسو په هغې باندې من الشهداء د ګواهانو نه. ان تضل احداهما دا چې هیر بشي د یوې ښځې نه فتذکره نو رایاد بکي ورته احداهما الاخرى دا بله ښځه. ولا یأب الشهداء انکار دی نه کوي ګواهان اذا ما دعو چې کله دی راوبللی شي. ولا تسأموا او مه هېروئ تاسو ان تکتبوه دا چې ولیکئ تاسو صغیرا وړه خبره او کبیرا یا لویه خبره الى اجله خپل نیټې مقررې پورې. ذلکم اقسط
دا ډیره د انصاف خبره ده عند الله د الله په نس باندې واقوم او ډیره بهتره ده للشهادت د گواهی دپاره وادنا او ډیره نږدې ده الله ترتابو دا چې تاسو به شک نه کوئ الا ان تکونا مگر دا چې وي تجارت او معامله حاضرتا لاس په لاس باندې تدیرونها بینکم چې تاسو یې کوئ په خپل منځ کې فلیس علیکم نو نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه الله تکتبوها دا چې تاسو اونلی کوي هغې لره واشهدو گواهان جوړ کوي اذا تبایعتم چې کله تاسو بیع کوئ ولا یضار کاتب ضرر به نشي ورکولی لیکونکي ته ولا شهید او نه ګواه ته وان تفعلوا کچرې تاسو وکړه دا کار فانه فسوق نو دا ډېر لوی ګناه دی بکم په تاسو کې واتقوا الله ویریږئ د الله نه ويعلمكم الله تعلیم درکوي تاسو ته الله تعالی والله بكل شيء الله تعالی په هر یو څیز باندې علیم پوهه دی وان کنتم کچرته تاسو علی سفر په سفر کې ولم تجدوا او نمومی تاسو کاتبا لیکون کې فرحان نو غاڼه اغستل دی مقبوضه قبض کړی شوی فان امنا پس کچره اعتماد کوي تاسو بعضکم بعضا په یو بل باندې فلیؤد الذی اؤتمن نو پکار دی چې ادا کی هغه سړی اؤتمن چې اعتماد کړی شوی دی په هغه باندې امانته امانت خپل وليتق الله او دې یریږي د الله نه ربه چې رب د دی ولا تکتم الشهادة او مه پټوئ شهادت او گواهی ومن یکتمها چا چې پټه کړه گواهی فانه آثم نو یقینا ګنهګار دی قلبه زړه د ده والله بما تعملون الله تعالی په عمل ستاسو باندې علیم پوهه دی سره بداینه په قرض الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې